السلام علیکم ملګرو. عمران خان درې غټې فیصلې چې هغه فیصلو په وجه باندې پی ټی آی کې یو ځل بیا جان راغو، چون کې لیډرشپ نه عوام ډیر زیات ناراضه و. څومره هم د کې پی کې لیډرشپ یا د پنجاب لیډرشپ هغه نه عوام ناراضه و. اوس دغه لیډرشپ عمران خان څنګه بدل کو او عوام څنګه مطلب یو جذبه پکې بیا څنګه راغه. نو درې غټې خبرې عمران خان کړې دي، درې غټې اهم فیصلې وي چې د هغې په وجه باندې پی ټی آی کې یو ځل بیا روح راغلی دی. چې کومې خبرې وي، لومړنۍ غټه فیصله خو عمران خان دا وکړه چې د کې پی کې کم صدارت او هغه ګنډاپور نه واغشتو، د پی ټی آی د کې پی کې صدارت ګنډاپور نه واغشتل شو او جنید اکبر ته ورکړل شو. جنید اکبر ډېرې اهم او ډېرې ښې فیصلې وکړې په خپل صدارت کې. دویم پنجاب کې صدارت عالیه حمزه ته ورکړل شو. د پنجاب چې کم مطلب لیډرشپ ای په پیله جلسو د راوتل نه کرو به موتل نو پولیس په وکړو چې موږ به د روزو خطبه مو گرفتار کې نو موږ به واپس شو، لکه دغه رنګ یو پلان به وداغی. نو اوس عالیه حمزه هم د هغې د روکتام دپاره ډېر زبردست حکمت عملي جوړه کړې ده. بل انتظار پنجو ته چې کوم هغې د وکیلانو مشر کو، نو انتظار پنجو ته څومره هم د عمران خان وکیلانو یا په ملک کې څومره هم وکیلان دي هغې را متحد کړل. تاسو به اوس کتلي چې پنجاب بار ایسوسییشن چې کوم الیکشن و هغه هم د پی ټی آی چې کوم نامزد کر د وکیلانو هغه یو ګټلو. دا درې فیصلې عمران خان ډېرې ښې فیصلې وکړې چې د هغې په وجه باندې پی ټی آی کې یو ځل بیا جان راغو.